بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصے سبق نمبر 223 ته الدرس الثامن والخمسون 58 نمبر درس ته. په دې درس کې به ان شاء الله نن موږ تمرین حل کوو. په تمرین کې دوه سوالونه راکړي. اول سوال له ترجم بالعربیه. ترجم دا د امر صيغه ته ترجمه وکا بالعربیه عربی ژبه کې. نو عربی کې ترجمه وکا. نو موږ له س دغه راکړي دي جملې راکړي دي د پښتو جملې دي. موږ به د دې عربي جوړو. دې اړخ ته ما عربي لیکلې ده او دې اړخ ته مرلا د هغې بیا پښتو جملې لیکلي. نو پښتو جمله وایي کارخانه کې 13 مزدوران دي. کارخانه کې فی المصنع کارخانه کې 13 مزدوران دي. نو 13 ته 30 وایي. 30 عاملا 30 عاملا. نو دا 30 عدد دی او دا عاملا معدود دی او معدود د 11 نه واخله تر 99 پورې چې کوم عدد وي د هغې معدود به واحد او منصوب راځي. واحد منصوب راځي. 11 12 13 14 تر 99 پورې یو کم سلو پورې نو دا عدد د پاره به معدود واحد منصوب راځي. واحد وي او مفتوح به وي فتحه به وي یا به دوه فتحې وي. ټیک شو. فی المصنع کارخانه کې 30 عاملا 30 عاملا 30 عاملا مزدوران دي. ٹھیک شو. اوس وای اډه کې 15 سورلۍ دي. اډه کې اډې ته محطه وای محطتن على المحطه اډه کې على المحطه اډه کې 15 25 15 ته تسوي 25 تسوي 25 او سورلۍ ته راکب وای راکب. ٹھیک شو. راکبن نو 25 کې دا 50 چې دا مؤنث دی. دا ځکه مؤنث دی چې موږ سره دا تمیز یا معدود تمیز یا معدود دا را سره مذکر دی. چې کله موږ سره دا تمیز مذکر وي کنه نو دا عدد اول حصہ را سره مؤنث وي. ٹھیک شو. دخل القاعة 21 ضيفا. دخل القاعة حال تداخل شو. حال تداخل شو. سوق داخل شو 21 يوش 21 ضيفا ملمانه. ٹھیک شو. دخل القاعة حال دا حال ته وي غټي کمرې ته وي به انتها غټي کمرې ته قاعه وي. دخل القاعة حال تداخل شو 21 يوش يعني 21 ضيفا ملمانه. اوس وي میز باندې 13 کتابونه دي. میز باندې 13 کتابونه دي. نو د دې به موږ دا عربي جوړو. ٹھیک شو. نو على المكتب میز باندې 23 13 نه بلکې 23 دیرشت دلته کې به موږ ولیکو دیرشت کتابونه دي. 23 نو دا کتابونه وګورئ دا موږ سره مذکر دی. دا دې ته تمیز وایي. تمیز را سره مذکر دی. نو بیا به موږ د عدد اول حصہ مؤنث راوړو. 23 کتابا 23 دیرش 23. ٹھیک شو. کتابا کتابونه دي. نو علی المکتب میز باندې 23 دیرش کتابا کتابونه دي. للمسجد د جمعات للمسجد دا د لفظ چې زلم نو دا د لام جاره مونږ وایو. نو للمسجد د جمعات 24 یعنی 24 سلیریش بابن دروازې دي. نو دا بابن موږ سره تمیز دی. دا مذکر دی. نو موږ سره به د عدد اول حصہ مؤنث راځي. اربعتن به بیا وایو. ټیک شو. 24 بابن دروازې دي. اوس موږ ته وایي کالج کې 28 استادان دي. 28 استادان دي. نو فی الکلیه کلیه چې دا کنه کلیه دا کالج ته وایي. کلیه کالج ته وایي. نو فی الکلیه کالج کې 28 استادان دي. نو دا استاد موږ سره مذکر دی. دا دته معدود هم وایي. ٹھیک شو. معدود هم دی او دی معدود ته تمییز وایي. تمییز هم وایي. نو دا تمییز موږ سره مذکر دی. نو موږ سره به د عدد اولنی حصہ مؤنث راځي. ٹھیک شو جی. ها
اوس موږ لا دویم سوال راکړی وی اکتب الارقام اکتب دا د امر صيغه ده ارقام د رقم جمع ده رقم هندسي ته وایي هندسي ته نو اکتب الارقام هندسي ولیکه بالحروف په حروفو کې موږ له هندسي په لیکلو کې راکړي کنه لیکل به راکړي هندسي به راته لیکلي وای دا تاسو په حروفو کې ولیکئ ٹھیک شو د هندسو په حروفو کې تلفظ وکړه د هندسي چې دي کنه 1 2 3 4 5 6 نو دا تاسو په حروفو کې ولیکئ نو ګورئ دلته کې موږ لري کلی دي 21 کتابونه دا 21 کتابونه ها نو دی 21 تا 21 وای 21 کتابا بیا دې 25 کرسیا 15 کرسیانه بیا وای 22 قلما 22 قلما 22 قلمونه بیا وای 23 بابا 23 دروازې 30 دروازې بیا وای 26 ولدا 26 هلکان شپږ هلکان بیا وای 28 رجلا 28 سړي بیا وای 24 تلمیذا 24 شاگردان سلیریش شاگردان بیا وای 30 مدرسا 30 درش تا 30 وای نو دا درش دې کنه دا مدرسن 30 استادان اوس مونږ ته وایي چې دا کوم 21 25 22 23 26 28 24 30 دا تاسو په حروفو کې ولیکئ دا هندسي لیکل شوي دي دا اوس تاسو حروفو ته واړوئ نو ګورئ دا 21 چې دی که نه دا به په حروفو کې لیکل کېږي 21 کتابا 21 کتابونه 21 کتابونه او دا 25 چې دی دا به ویل کېږي 25 25 کرسیا کرسی 25 کرسی دا 22 چې دا په حروفو کې راو دا په انسو کې لیکل شوی اوس به موږ حروفو کې لیکو نو 22 دویش قلمان دا 23 چې دا په حروفو کې لیکل کېږي 23 دریش بابن دروازې شپږیش چې 26 دا په حروفو کې لیکل کېږي 26 ولدا هلکان شپږیش هلکان 28 په حروفو کې لیکل کېږي 28 رجلا سړي 24 په حروفو کې لیکل کېږي 24 معنی 24 شپږیش سلیریش تلمیذا شاگردان او 30 چې دا په حروفو کې لیکل کېږي 30 مدرسا 30 استادان ٹھیک شو نو 30 استادان دي دې ته په عربی کې وایي 30 مدرسا ٹھیک شو نو دا زمونږ د 58 نمبر درس مکمل تمرین هم حل شو سبقونه مو شو ان شاء الله دینه پس په مونږه یو کم 80 نمبر درس شروع کوو یعنی 59 نمبر درس نو د دې ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا ځان سره یاد هم کوي او دوباره بیا یو ځل واورئ نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام